ګرانو کتونکو دا مهال 400 په فاروق اعظم چوک کې موجود یم چېرته چې 400 تاجرانو ځوانانو سیاسي سماجي خلکو ورسره ضلعي انتظامي د پاک پوسټ سره د یکجهتۍ د یووالي او بېګا چې مودي سرکار یو کارنامه کړې ده چې دا 2 کالو ماشوم باندې حملې کړې دي هغه شهید کړی دی چې هغه زموږ شهید دی او په هغې باندې به هغه ناز کوي نو نن دغه شهیدانو په یاد کې چې کوم دی نو دلته کې یوه دستوره را جوړه شوې ده دغه دستوري والي سره مشران هم موجود دي څه به وایې بېګا چې موږ انډیا ته کوم جواب ورکړی دی او پاک فوج والي سره به څه وایې ډېر غلط کار شوی دی ډېر ظلم یې کړی دی یادې کړی دی او اوس وروستو کېږي اوس تښتي دغه ایلبان اوس تښتي او په ماشومانو په جوماتونو حملې وکړه اوس تښتي کله د ناوړې حرکت کوو انډیا دا هغه ځای نه موږ دغه فالو کوو نو ورسره به موږ سوشل میډیا هم فالو کوله هغه سوشل میډیا لکه ایکس ټویټر چې نو هغه هم ورسره چونکې بلاک خو بیا موږ په وي پی این بلاک نو د پرون هسې کله انډیا حمله کړې ده نو زه داسې ګورم بلکې عملي طور ما وکتل چې کم خلکو به خبرې کولې دغه ادارو پسې نو هغه هم په حق کې راغلي دي د دغه ادارو دا یو ډېره ښه خبره ده او چې کله هم داسې حالات جوړ شي چې کله په ملک راشي نو بیا پارټي بازي او بیا دا نه چې زه د دې پارټي یم د دې پارټي یم او د دې ادارې خلاف یم او دې په حق یم بیا دا خبرې ختمې وي نو قوم ثابته کړه په صحیح معنو کې ثابته کړه چې قوم یو دی او چې څنګه د ادارو د اړخ نه هغې ته جواب میلو شو او کوم چې تمه لري قوم چې کم ځای د پاکستان کم ځای دردولی دی حق شان بے دردی عوام نے بہت محبت دکھائی ہے پاک افواج کے ساتھ بھی اور جو ہمارے شہداء ہیں قوم کے ننھے شہید ہیں ان کے ساتھ اس پہ عوام کے ہم انتہائی مشکور ہیں ساتھ ہمارا قومی فریضہ ہے ہم قوم سے امید رکھتے ہیں کہ اس سے بھی پرزور جذبے کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے شہداء کے لیے قوم نکلے گا یہ قوم کے ننھے شہداء ہیں جو ہمارے بچوں کو دشمن نے بزدلانہ حرکت کر کے شہید کیا گیا ہے تو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم ادھر جمع ہوئے ہیں ہم میڈیا کے آپ لوگوں کے صدر کے عوام کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے قوم کے ننھے بچوں کے لیے نکلے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں اور ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں شکریہ جی شکریہ ګرانو کتونکو دغه خلک په دغه شپه پاک پوسټ سره د ځان یکجهتۍ او آرمي چیف صاحب ته وایي چې موږ د سره ولاړ یو هغه خلک چې پروپاګانډې به یې کولې نن یو موټی دي بیا هم میر جعفر او میر صادق وایي چې یاره څنګه ول الوتکې راغورځولي نو لاړ چې د انډیا چینل وګورئ د هغوی ټویټونه وګورئ د هغوی فیسبوک یې وګورئ تاسو ته پته ولګي چې بېګا یې ورله ښه مشر کړی دی او مکار او فریبجن او پراډیان خو په دې دي چې د شپې راځي او په 3 بجې کې چې دغه ټیم کې حمله کوي په دغه ټیم یې جواب ورکړی 400 د پښتونخوا خلکه د خپل پوسټ سره کلک ولاړ دي او دغه هغه نښه ده چې په دغه شپه باندې دا خلک راوتلي دي او د خپل ځار کوي او مودي سرکار ته وایي چې اوس به تښتې نه زموږ د جواب انتظار کوي